الرحمن الرحيم. باب اذا خاف الجنوب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم. لفظی معنی دا شو چې کله یریږي جنوب سره په خپل ځان باندې د بیمار کېدو یا ابتداءً او یا خوف د زیادت د بیماری وي او خاف العطش یا یریږي د تندنا په صورت تا کموالی د اوبو ور سره شته دی خو دیوی کې زه په غسل کومه نو بیا ما د پاره او بدل لمبلو د پاره نه پاتې کیږي او که زه بیا تګې شوم نو بیا وسو کومه نو تیمم امام بخاری وی چې دی لا تیمم جائز دی. مقصد د امام بخاری رحمه الله د دې باب ذکر کولونه دو مقصد دي. مقصد اول دا دی چې جواز د تیمم لپاره د جنوب دی لکه څنګه چې جواز د تیمم لپاره د محدث دی لکه رفع د حدث نجاست اصغر لپاره تیمم جائز دی نو رفع د حدث اکبر یعنی د جنابت رفع لپاره هم تیمم جائز دی. دا یو مسئله شو او ځکه جرستو روایاتنا مناظره د ابو موسی رضی الله عنه او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د مناظرینا دا سه معلومیږي چې د عبد الله ابن مسعود سے او د حضرت عمر فاروق صاحب رضی الله عنهما دغی رائے دادا چې جنابت رفع د پاره تیمم جائز نه دی. نو هغه وهم یا اشتباه چې رستو د مناظرین راضی دغی اشتباه رفع کول د پاره امام بخاری باب کې خود چې دا خاف الجنوب علی نفسه المرض او الموت او خاف العطش تیمم نو معنا جنوب سره تیمم کولیش. بیا ځان له مسلې دي چلکه خوف د مرض دی خوف د زیادت ته مرض دی یا خوف د پیدا کېدو د مرض دی یو څه ټیک ټاک دی خواوی کې چې رزه په دی وبو غسل کما ما ته فلان کې بیماری لاحق شي یا بیمار دی هغه کې زه غسل کوم نو دا لاحق بیماری چې دا به فروغ حاصل کی او زیاته بشي نو په دې صورت کې څه حکم دی. نو مفتابهی قول د علماو دا دی چې سره د شمول د احنافونه کې چره واقعي دا سره واقعي وو او خواهش نص په غالب نو او دارنګي داسې مرضو چې یو طبيبي حاذق مسلمان خائف من الله اغي ورته چې لکه تعالی په دې مرض کې دوبو استعمال خنه دي خطر د زیادت یاده وجود د مرض دا نو يجوز له التيمم بالاتفاق. دویمه مسله هغه د علماء کرام چې امام بخاری رحم الله په دې کې دا ذکر کوي چې جواز د تیمم په صورت د قلت ته اوبو یعنی جواز د تیمم په صورت ته وجدان د اوبو ناکافی للغسل تیمم جائز دی. وبشتي فاغي سرستا جنابت رفقیږي نه ستا غسل لپاره کافی نه دی هغه اوبو تو تعالی تیمم جائز دی. ٹھیک شو دا دو مسئلے امام بخاری دی ذکر خی. ويذكر ان عمرو بن العاص او نقل دا خبره چې حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ جنوب شفی لیلۃ بارده پغجمی یخ شپوا چې کنګل ورید فتیمم هغه تیمم وکړه چا ورته چې دا ولی وی وتعالى رغی دا آیت الست ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما
موجنه تاسو خپل نفسونه په هلاکت کې ما چوي الله پتا سبحانه مهربان دی فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم دا خبر حضرت مخ کی بیان شوا چې عمرو ابن العاص د خوف د برد وجنا لبل ندی کړی او تیمم کړی دی ولم يعنف حضرت دی لا اسم ملامت یاو نکړه تعنیف وی ملامت کول حضرت دی گرفتو نک او حضرت صلی الله علیه وسلم دیته ہی سنوي نو دین علماء کرام دام خی چې خوف دا برودتنا غسل کول شي نو لکه داس شپې شوي نو دا شپې خو زبردست یخ شپې دي او سارو بیا ډېری ګرمي وي یعنی انتهایی یخي وي نو چې دی باندې سړی ولامبي نو بیا خو دې تر مازیګره پورې ګرميږي نه او بیا دغه ټوغ ټوغ بناستی نو دینه معلومه شو چې د یری د برد خطرینا ته تیمم کول شي حالانکه په دې باندې چا قول نشته ده دا صرف د عمرو ابن العاص اجتهاد ده او دلته فلم يعنف لیکن دا خبره په تفصیل کې ابي داود صفحه 54 کې بتا سو ویلي چې اصل مسأله د کور نه و دام د سفر و او غالبا دا غزوه ذات السلاسل و او دې زیبان جنابت راغې او دې دغه څه تیمم او موزیو کا کله چې پیغمبر علی السلام مخ کې د دې خبره پیښ و التحدیث کړی فضاحکن نبی صلی الله علیه وسلم حضرت صلی الله علیه وسلم مسکیش دا مسکی کېدل د حضرت چونو دا په ناخواله سره چلکا عمرو ابن العاص ځان له څنګه سہولت ولټاو ٹھیک شو کنه نو معنی دا چې دا خبره د عدم تعنیف دا دلیل په جواز باندې نه دی لوجه نفس بردنا او یا بداسي چې هغه برد بداسي وي چې هغه جانلوای نو یخ وای نو ٹھیک ده کنه والتفصيل فی ابي داود صفا 55 ٹھیک شو کنه تما توخه دا ګوره سبحان الله وسلم دا ګوره مولانا صاحبہ باب اذا خاف الجنوب البرد آیات تیمم نو دین باب دا ثابت چې مسله اختلافی ده آیات تیمم ام لا بعدل عمرو بن العاص احتلمت في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عمرو وصليت باصحابك وانت جنوب دینه معلومه شو کنه چې چره په دې سره په جنابت نو انت جنوبن بیا ولې حضرت سے خدا خبره حضرت خو خنه شو کنه بیا صلیت باصحابک وانت جنوب فاخبرت بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا دینه معلومه شو حضرت دا خبره خوخه کړي نه واخا لیکن بس فی الحال دې د خلق مخه ملامت نه ک او تاسو نه وی معلومه شو چې دې خود سوینا لایق او مستحق وکنا نو معلومه شو چې نفسي خوف برد دی وجنا تیمم جائز نه دی برد خوشم تمره زبردست یخ دی او بدیر بدی لیکن با تیمم کوي مزونه کوي فذكر ذلك فلم يعلم وشو بدی کې سو مسله چل نشمخ کړه قال حدثنا ابي بن خالد قال اخبرنا محمد بن غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال ابو موسى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم اذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله نعم ان لم اجد الماء شهرا لم اصلي لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فاين قول عمار لعمر قال اني لم ارى عمر كان هذا قول عمار ما شاء الله ګوره علماء کرام په دې مسأله کې امام بخاری دو روایتونه راوړي
یو هغه روایت چې قاری صاحب دغه یعنی قراءت وک نقل وک او یو روایت دی پسې را روان دی. په دې دواړو روایتو کې د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مناظره ذکر ده. په صحابه کرامو کې عبد الله ابن مسعود فقيه الامه ته اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ احفظ هذه الامه ته. د عمر سے ابراهیم وا چې رفع د جنابت لپاره تیمم جایز نه دی. د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه رائے هم د غوا چې رفع جنابت لپاره تیمم جایز نه دی. توجه وکوي ښا. د دې لپاره امام بخاری دوه روایت راوړل. دا یو روایت چې قاری سے ولست او بل تب ان شاء الله دې دوباره دا عمر ابن حفص روایت به دوباره دې بیا وایي. په دې کې فرق دا دی چې دواړو روایتو کې واقع یو ده. خړومبي کې اختصار دی او په دویم روایت کې تفصیل دی. بس دویم فرق دا دی چې خړومبي روایت کې ترتیب لحاظ نه دی شوی، تقدیم او تاخير د الفاظو دی، او په روایت ثانیه کې څنګه تفصیل دی دا سی واقع به ترتیب ذکر ده. د امام بخاری دا دوه روایت راوړل، یو کې اجمال بلکې تفصیل، یو کې تقدیم او تاخير او بلکې ذکر د الفاظ به ترتیب. ها اوس دې ذکر دریمه خبره یاد کا چې د ابو موسی الاشعری رائے داوا چې د جنابت د پاره په وخت ضرورت چې ضرورت شرعي کنه عذر موجود وي نو تیمم جائز دی. عبد الله ابن مسعود مسلک داو چې جائز نه دی. ولی جائز نه دی؟ باوجود دینا چې دمر لوی فقيه او دمر لوی عالم او بیا غوي چر جائز نه دی. علما د دې ګڼ تعویلات ذکر کړي او بهترین خبر او بهترین خبره هغه دا چې د دې حضراتو د عدم جواز د تیمم لپاره د جنوب مصلحتن وو نکی ناواقفتیا د ادلو مبیحونا. هغه شیشو عبد الله بن مسعود دغه وی چې وای زکه نه وي ما چې بیا به یو سړی مال یخی یو لامي ما چونکه د عوامو مزاج ماته معلوم دی، دوی به بیا زرغونی بانه ګوري او ځان له بد اباحت لار لټي. لہذا زبطوري مصلحت ز جواز نه ورکوم. بیا چې حضرت ابو موسی ورتوي چې تا د عمر او د عمار روایت نه دی اورېدي نو دی ورتوي چې عمر قناعت او اکتفا په قول د عمار نه وکړي. یعنی سمانه عمر په خپل په دې خبري په قول د عمار مطمئن نو ته ما څنګه مطمئن کړي؟ نو چې بیا دی د قران عظیم آیت ته سورته مائده ولست وان کنتم جنبا فطهروا وان کنتم علی مرضى نو فتیمموا صعیدا دی. بیا چې د آیت ولست نو عبد الله بن مسعود خاموشي اختیار کړه، بیا پاغي باندې جواب ورنکړ. د دې معنی دا چې بی علمي سره نه و بلکې مصلحت په تور باندې و. او هکذا رائے د عمر رضی الله تعالی عنہ داوم د مصلحت په تور باندې و. لیکن بیا علماء کرامو زمون فقهاو او دارنګي علامه نووي اغي دواړو حضراتو د عبد الله ابن مسعود او د عمر رضی الله تعالی عنہ رجوع د خپل دی قول نه او دی فعل نه نقل کړي دا چې بیا دی حضرات رجوع کړي دا. لہذا اوس دا مسله پاتې نشوا چې مسلک ابن مسعود عدم جواز غسل د تیمم دی للجنوب یا مسلک د عمر عدم جواز تیمم دی للجنوب. دا خبره پاتې نشوا چې پاتې نشوا اوس موږ بخاری کې نقل د واقعي کو هغه واقع چې هغه قدیمی و او د حضرت ابن مسعود د رجوع نه مخکې و.
جګړه لاره ختم شو.